الله أكبر الله أكبر. پرون نه دا تذکره روانه وه. بعضې داسې انسان وي چې هغه له الله تعالی یو شرف ورکړی وي، یو عزت ورکړی وي، هغه الله ته ډېر زیات نږدې وي او هغې چې کم ژوند تیر کړي که د هغې په عملونو باندې انسان عمل وکړي نو کامیاب شي. او د هغه انسانانو زندگی د سنتو تابع وي، مکمل د سنتو پاسداري کوي. په هغې کې یو تذکره د حضرت علی رضی الله تعالی عنه تیره شوې وه. دویمه تذکره په دې کې د مور عایشې رضی الله تعالی عنها ده. عایشه رضی الله تعالی عنها دا د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډیره نیازبینه بیبي وه. دا هغه بیبي ده چې دې نه 2210 احادیث د پیغمبر ثابت شوي دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وصال په وخت کې، د وفات په وخت کې نور ازواج مطهرات نه اجازت واغستو چې زه به عایشې سره پاتې شم. نو د دې په غېږ کې تساوځي او بیا د دې په حجره کې دفن کېږي او تر نن ورځه پورې تر قیامته به حضور پاک د دې په دې حجره کې پروتي. دومره پاکه بیبي، دومره عزتداره بیبي چې د دې په براعت باندې چې کله په دې باندې غلط خلق تهمت لګی نو په دې وخت کې الله رب العزت 18 آیاتونه نازلوي. حضرت یوسف علیه السلام چې کله زلیخې نه ځان بچ کو نو براعت ماشوم کې پاکواله بیانې او دې سره د الله هم ډېره مینه وه، حضور پاک هم ډېره مینه وه، ځکه چې د دې نکاح پیله نه حضور پاک ته دا ښودلی شوی وه چې ستا به دې سره نکاح کېږي. او مور عایشې رضی الله تعالی عنها براعت الله تعالی د اسمان نه کوي او الله تعالی د دې پاکي خپله بیانې نو د انسان د نږدې کېدو دې نه نور څه کېدی شي. او دا داسې بیبي ده چې جبرائیل راغلی دی نو دې په خپلو سترګو هم کتلی دی. حضرت جبرائیل علیه السلام په دې باندې سلام ویلی دی او حضور پاک له د دې بشارت ورکړی شوی وی. دا هغه پاکه بیبي ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې به ډېره زیاته ګرانه وه. عطا الله شاه بخاری رحمه الله فرمایي وی حضرت یوسف علیه السلام پاک دامنی چې بیان شوه نو په دې کې یو ماشوم بیان کا او چې کله دا زما د مور عایشې رضی الله تعالی عنها پاک دامنی بیانېږي نو په دې وخت کې د هغې یو عجیبه کیفیت دی. حالت داسې راغلی و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر زیات خفه، حضور پاک ډېر زیات خفه. کله چې پاک دامنۍ ذکر وشو نو مور ورته وایي ای عایشې وی لاړ شه د حضور پاک شکریه ادا کا. وی زه د الله شکریه ولې نه ادا کوم؟ وی الله تعالی شکریه به ادا کم چې زما پاک دامني هغه بیان کو په قرآن کې تر راتلونکي وخت قیامت پورې هغې تذکره وکړه. او نن په دې وخت کې بعضې داسې مردار خلک را پاسېدلی دي. ګورئ مور عایشه د پیغمبر چې کوم هم بیبي ده هغه د امت مورې او د مور قدر چې کم بچی کې نو هغه حلالي بچی، هغه بچی چې کم مور تم ګرانی مور هم پې ګرانی او چې کم بچی د مور قدر نه کوي او په خپلې مور باندې تهمت لګي نو هغه بې غیرته وي. نو ډېر داسې قسمه خلک را پیدا شوي چې هغه په دې باندې تهمت لګولو کوشش کولو. او مور عایشې رضی الله تعالی عنها د دې رخصت د حضور پاک نه 45 کاله بعد شوی دی. او یو مدرسه چې اصحاب صفه مدرسه د هغې نگرانی بیا دې سره وه، خو چې کله وفات کېږي د دې وفات هم په 19 رمضان باندې بیا راځي. نو په دې میاشت کې داسې قیمتي خلک تلیو. کله چې د دې گواهی بیان شوه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا وی زه به هغه کس سره ښېګڼه نه کوم چې کم زما لور سره داسې کار کړی دی، په هغې باندې تهمت لګولی دی. نو حضور پاک ورته وایي نه داسې مه کوه، هغې منې کوي ډېر ورسره ښېګڼه وکړه ځکه ستا د لور په باره کې الله تعالی آیاتونه را نازل کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خو هغه صحابي دی
چې کم صحابي 25 یا 30 فیصله پزمکه کوي او دا هغه فیصله الله د اسمان نه کوي. نو حضرت عمر سے یو ځل خواهش وکړو ابو بکر صدیق صاحب ته چې دا عائشه مال په نکاح کې راکم. نو ورته وای غلې شو ورته. نو بعد کې ورته وی ځکه غلې شو مې چې د دې خواهش حضور پاک کړو چې دوانو جهان سردار وی چې زبا مور عائشه رضی الله تعالی عنها کو. او په دې وخت کې حضور پاک ته داسې بیبي پکارم وځکه چې دا یو فقيه هوا د دې ډیر زیات شاګردانو ډیر شي صحابو د دې سبقونه ویلیو. الله تعالی دې له یو علمیت کې یو مقام ورکړو او ډیر نا اشنا فقاهت ول ورکړو. د دې یو روارو عروه هغه ویزه یو ځل ورغم نو وی دې مال سمال الله کو وی ما ته وی چې دا فلانی سړی له یوسا وی چې کله اغله اغه مال یوسی نو وی دا مال اغله پلاس کې مور کو پزما کا ورته کېدا او وی سلام می مو ته مکوا وی راځته وی چې راغم ما ته تاسو کو چې دا دی ولې داسو وک وی ما د دې د وجه نه داسو وک وی ما وی ک سلام دی پکړې وی نو هغه بداوی چې د سلام جواب به راکو نو داغه بدل به اخلاص کړو او دا مال می زکه لاندې کې خو مې وی اسنه دا انسان پزړه کې داونه وای چیرې تر کومه پورې به زما الله سخت یو خلکونه به پاړم یو سړی چې چا نسال نو دا غلا سخت دی کنه نو دومره خیال دی ساتلې د دومره لوی فقيه هوا ډیر شی داسې مسائل چې د کور مسائلو نو هغه د دین ثابت دي خو د دوانو جانو سردار مسره ډیر ناشنا مینه کوي. یو ځل دا وبس کیوبه چې کله وبس کله نو جام ته حضور پاک کلی وی اے عائشه وی کم زیاده خلای خوا په هغه ځای باندې خله کې خو حضور پاک وبوس کلی کله کله خو بداسم شو چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بدر ډیر من نه دی ته یو بل نو مغستو چې هغه ته حمیر ویل کی نو ډیر من ور سره حضور پاک کړي خو خلق چې دی ته بدر دوی کنزل ورپسې کوي نو ما خو ابتدا کې وی چې هغه خلق بے غیرت شانت خلق دي او د پیغمبر بیبي د امت مور وی پدې هغه کې یو بل واقعم راځي د حضور پاک کې لور رقیه رضی الله تعالی عنها چې دا په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باندې نکاح واده شوی وو. د بدر موقع د چې کله صحابه کرام بدر ته ځي نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې وخت کې حضور پاک ته وی زم شریک کېږم. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای اے عثمان خیر دې ته پاتې شه زما د لور خدمت وکړه هغه ته ستا ډېر زیات ضرورت دی او که په بدر کې سم مونږ ته ملو شو تا ته به هغه اجر هم ملاویږي که بدر کې شریک نه د هغې مقام به هم درته ملاویږي او خیر دی تا ته به د هغې مال غنیمت کې چې څه وي هغې کې هر څه کې به یې څه ملو شي. د حساب شو خدمت کولو چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بدر نه واپس راغه نو اغي اله جنت البقیع کې خخوله اله په خاورې ورچولې وي تاسو کوی څه شو یا خو وفات شوی دا حضور پاک جنت البقیع تلاړو التکی ناستو نو حضور پاک ډیر زیات اوجړل اکه بچي وا لوري وا سترګو وړاندې لاړه وفات شو. نو په دې وخت کې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لور فاطمه رضی الله تعالی عنها ډیره وړه ده نو دې سره سرومال شان د حضور پاک له پستر کې پاکولې حضور پاک له اغیم جړل حضور پاک هم جړل نو دا سانحات د اسلام د پاره چې کم راغلي دي مورشی رضی الله تعالی عنها ډیر قربانیان ورکړي ځکه چې یو د نامور سړي خزوي او باغی باندې په معاشره کې تهمت لګي نو دا تهمت ډیر زیات وی یو مشهور شخصیت هغه شخصیت چې کم شخصیت یو مقام لري حضرت عمر سے ورته وی اے دا الله رسولا ته خپای پدې چې خلکو تهمت لګولو اے دا الله رسولا وی الله خوستا په مجلس کې ګنده سړی نه پریدي وی اے دا الله رسولا حضرت علی سے وی یا رسول الله وی ستا په بدن باندې ګنده یو مچم نکینی نو بګنده بیبي بسنګ ستا په نکاح کې راتلا تو خودم رب پاک باندې نو ته د دې خبرو څه پروا کې نو حضور پاک ډیر زیات خبر الله په دې آیت نازل کړ. نو دا هغه هستی ده چې الله تعالی یو مقام ورکړی دی 2000
210 احادیث د پیغمبر منقول دي او د دې په زرګو شاګردان صحابه کرام پاتې شوي دي. کله به صحابه کرام متمسکر راغه نو هغه به مور عائشه رضی الله تعالی عنها لراغه. حضرت عمر صاحب غونتی سړی ولا راځي چې یو مقام لري. حضرت عمر صاحب چې کله وفات کیږي نو د هغه نه مخکې هغه دا وایي زوی ته وایي ویلاړ شوی عبد الله ابن عمر صاحب ته وی خیر دی وی دین اجازت واخله کماله په حجره کې زیرا کې نو حیات یې ګورا دومره حیانا کا ویزوی اجازت می در کو. عمر صاحب زوی ته وی خیر ده چې جنازه می یو سي داغي په در کېګ دی وی الته چې جنازه کله کېګ دی نو بیا ته تاسو کا بیا ته نه تاسو کې ویرانه نه باسو وی بالکل لازمه اجازت در کړی دی. خو وی زه اوس ډیر احتیاط کوم وی پهله بچی د پیغمبر روزي ته نه وتم وی یو می پلار و پکې یو می پکې خاون پروتو وی ما به مخ نه پټولو خو یو عمر سے بارانه کسراغو نو وی چې اوس کمر لازم نوې په پرده کې بزم نو دا د خلکو حیا ردی دا حیا د دې دا پیغام دا خبره مونږ ته راوړاندې کوي چې رجون تیروي د صحابیاتو بیا د ازواج مطهرات جون چې هغه مونږ د پاره ډیر نیازبین دي. الله تعالی دې د دې په قبرونو باندې کروڑها رحمتونه را نازل کړي. اخر دعوانا